صل على رسوله الكريم. زما عزیزانو واده شپږ شیزونه نوم دی. په دې موضوع باندې قرآن او حدیث او فقه په روشنۍ کې به سارس کومه. نو تاسو به انګریزانو ودونه به کتلی په لندن کې، امریکا کې، یورپ کې د انګریزانو خپل طور طریقې دی، واده خپل انداز دی. او هندوستان کې به هندوانو کم خپل واده داغي عجیبه خپل رسم و رواج دي. چاینیز خلکو واده خپل طور طریقې دي. يهوديانو، عیسایانو هغه واده خپل طور طریقې رسم و رواج دي. د غیر مسلم خلکو د واده خپل رسم و رواج خپل یو اندازي. لیکن زاشما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما تاسو ته دسی زبردست اندازي خوبل دي ازدواجی زندگی، ازدواجی ژوند لپاره دسی یو طریقه او خپل زبردست طریقې خوبل ده چې کائنات کې د هغه ثاني هغه مثال د هغه نظیر څوک نشي پیش کولای. زما او تاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کما طریقه خوبل ده هغه بالکل آسان ده. هغه کې مشکلات او هغه کې تکلفات او مسائل نشته. واده شپږ شیزونه نوم دی. غوندونه اولنې چې کوم دوه شیزونه دي هغه فرض دي او دریم شیز هغه واجب دی. درې دا شو. دین علاوه درې شیزونه هغه سنت دي. اولنې چې کوم فرض دی هغه ایجاب او قبول دی. ایجاب او قبول څه ته وایي؟ ایجاب او قبول دا معنی ده چې جنې طرف نه باندې الک اوي چې اے جنې پلانکې جنې یا پلانکې لور دومره مہر په ایوز کې ما قبول کړي وا او قبول کړي می دا. جنې تم پته ولګي اغم په ماضی په صيغه سره وای چې ما قبول کړي می وا او قبول کومې اوما. نو پدې الفاظ او دین برستا نکاح مناقض شي او دته ایجاب او قبول ویل کیږي. او دویم شي چې کوم فرض دی دا چې دوا شرعي مسلمانان گواهان هغه چې گواهی ورکی نو نکاح به وشي. او دریم شي چې کوم واجب دی هغه مہر دی چې مہر دا خاون معنی لازم دی، ضروری دی، هغه معنی واجب دی چې هغه خپل خزل ورکی. او هغه خاون چې دا وي چې زبا خزي معنی معاف کما نو دا د سینه معاف کیږي. چې کما پورې امر خزي ملکیت کې ورکی خاون خزي ته وایي چې دا پیسې دا ما دستا حق دی، دا ستا ملکیت کې دی، ستا قبضه کې دی، د دې مالکی وستا مرزي ده چې مال واپس راکې یا په خپل ځان باندې خرچه کې یا د بل چاله ورکی یا چې ستا خرچه کې ستا مرزي ده، دا ستا حق دی. نو وشي خزا واپس خاون نور کی نو بیغو معاف کیږي ورنه نه معاف کیږي. او خاون باندې چې دا مال چې کوم لازم دی دې اهمیت اندازا تاسو دین ولګي چې انسان خاون چې کړه د دنیا له لاشي نو هغه ترکینه هغه وراثت نه غوندونه اولنې شي چې کوم به وباسل کیږي هغه مار دی. ترکب رشتا اولاد باندې تقسیمیږي. اول به دغه ترکینه مار د خزي کوم مار دی هغه به وباسي، هغه نه رشتا چې کوم باقی ترکي هغه اولاد باندې ورثه باندې به تقسیمیږي. نو دین علاوه کوم چې درې شیزونه دي هغه سنت دي. اولنې شی مسنون خطبه ویل دا سنت طریقه ده. او دویم شیز هغه ولیمه ده، دعوت ولیمه دا سنت طریقه ده. او دا دې لپاره نن کله چې رسم و رواج شروع شوه خلق قرض خلق راوالي او خلق ته سوالونه کوي دا صحیح نه دي. څومره انسان طاقت لري، څومره انسان وس کیږي، څومره انسان استطاعتي هغه ندي هغه ولیمه وکي. دا دې لپاره قرض اخیستل سوالونه کول دا بالکل صحیح نه دي. شیز آغا چواری شندل دی
खुश खजूरे आगा शिंदल दी। देखिए असल सुन्नत शिंदल दे पके खलक वही ची जुमा की संग अफरा तफरी और छुआरे और खुश खजूर खलक शिंदी नु दाखा खबर न दा खलक दसी खबर कई हालांकि अगे तो वेल पकार दादी भाई दिक्की असल सुन्नत शिंदल दे तकसीम अव्वल पके न दे। असल सुन्नत वादे की निकाह की खजूर बशिंदे असल सुन्नत थे। लिहाजा निकाह की मंग तपकार दादे मंगा खजूरी खुश खजूरी छुआरी आगा मंगा विशिंदु अल्लाह सुब्हानहु व तआला मंगा पदिश पक्ष जुर्माने अमल तौफीक राखी मा अलैना इल्ला अल बलाग। दोस्तों, नेकी की बात आगे पहुंचाना सदका जारिया है, इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह करें। अरे नाजरीन, आप ऐसे ही जा रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर तो कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही नहीं। ये बिल्कुल फ्री है, इसे सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियोस रोज़ नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं कल इसी तरह के किसी और वीडियो में।